أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در رمضان المبارک میاشت ده عظیم و بزرگ نعمت د خداوند عالم سمو تاسو ته راکړی دی دغه عبادت و دغه میاشته. د روژې درې مرتبې دي او درو مراتبو ته مختصر وخت کې غواړم اشاره وکم. اولین مرتبه درجه د روژې هغه د عام خلکو روژه بللی شوی دی. هغه دا چې انسان د خداوند عالم رضایت لپاره صبح صادق نه واخله تا اذان مغرب پورې هغه شونه چې هغه مبتلات روژه بللی شوی دی هغه نه ځان وساتي. دا یوه درجه د روژې دی. ادناترین درجه د روژې دی چې د دې روژې فقط دا څه خداوند عالم حکم ته انسان لبیک وویله عمل یې ورباندې وکړلو د خداوند عالم عذاب نه تعذیب نه ځان بچ کړلو. دویمه درجه مرتبه د روژې هغه خاص روژه دی. هغه دا چې انسان صایم مبتلاتو سره سره چې د کوم شونه روژه بتلوي دوی سره سره انسان گناه صغیره و کبیره ونه ځان وساتي و د خپلو اعضا و جوارحو لحاظ وساتي. هغه طرف ته هم متوجه وي چې د ما اعضا و جوارحو لکه څه شان سره هغه فقهي روژه مه دی هغه شونه چې هغه ما باندې حرام شوي دي همدې شان سره اعضا باندې هم دغه شونه حرام دي په کار دی انجام یې نه کړي په ځای را نه وړي. همدې حوالې سره امام صادق علیه الصلاة والسلام فرمایش کوي همدغې د روژې دغې مرتبې ته اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و شعرک و جلدک. مولا فرمایش کوي چې کله ته صایم جوړیږي په کار دی تا د اعضا و جوارحو د غیږو د سترګو حتی د ویښتو و د جلد روژه وي په کار دی روزهدار وي. یعنی اعضا د په کار دی هغه شونه چې هغه معصیت الهي بلای شي هغه په ځای را نه وړي. غیبت نه وکړلی شي ګناهانو طرف ته هغو شیانو طرف ته چې هغوی نه انسان منع کړی شوی دی سترګې نه وغړوي. دغه دویمه مرتبه د روژې دی. که چیرې یو انسان د شی روژه وساتله ورسره د خداوند عالم حکم یې په ځای راوړلو عذاب نه ځان بچ کړلو دغه روژه انسان ته نجات ورکوي منجي دی چې انسان بچ کړي د جهنم اور نه و خداوند عالم کوم بشارتونه کوم نعمتونه خداوند عالم روزهدار دپاره څه خیلي دي هغه خداوند عالم ورته ورکوي. دریم قسم ته روژه هغه د خاص الخواص روژه دی. هغه دا چې انسان هغه مبتلاتو سره سره اعضا و جوارحو سره سره چې انسان دې ته متوجه وي چې د ما اعضا و روژه دی. انسان باطن هم په کار دی روزهدار وي کوم ذهن دی کوم سوچ دی کوم باطن دی باطن دی کوم قلب څه بللی شوی دی هغه هم په کار دی روزهدار وي. یعنی د انسان ذهن ته ګنده سوچ و فکر دا انسان ذهن ته را نشي سرایت ونه کړي انسان ذهن ته انسان اندې طرف ته متوجه وي چې د ما قلب هم روزهدار دی د روژې میاشته دی روزې حالت کې یم. همدې حوالې سره امام علی علیه الصلاة والسلام فرمایش کوي دغې دریمې مرتبې ته د روژې اشاره کوي. صوم القلب خیر من صيام اللسان و صيام اللسان خیر من صيام البطن. مولا فرمایش کوي
د زړه والا روژه چې کومه ده دا د ژبې والا یعنی دغه دریمې مرتبې والا روژه دویمې مرتبې روژې نه د اعضاو والا روژې نه مولا ویلي دا بهتره ده. و بیا مولا فرمایش کوي د اعضاء و جوارح والا روژه د زبان والا روژه څه مولا فرمایش کوي و صیام اللسان خیر من صیام البطن. مولا فرمایش کوي بیا دغه د ژبې والا روژه بهتره ده هغې روژې نه چې هغه صرف خورد و نوش نه بطن والا روژه ده د شکم والا روژه صرف بللی شوي ده. مولا ویلي چې دا هغې نه افضله ده. دا درې قسم ته مرتبې وي د روژې. والحمد